بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له. باب دا غچا په بیان کې دی چا د بار چې سوال کول حلال دی او چا د بار سوال کول نه دی حلال. مړي چې خبره موږ بار بار وکړه مخکې نه. اوس موږ د حنابو په نسبت د چا سره د یو ورځ شپې خوراک سکاک غذا موجودی کپڑا ور سره د ستر د پاره موجودی دا سوال نشي کولای یا د دې نزيد او کله چا سره د یو ورځ د خوراک سکاک غذا نه موجوده نو به سوال کولای شي به ولا جایز ده. د شوافی یو ورای د څلويخ درهم ده یو د 500 ده د چا سره دومره به سوال نشي کولای والله حرام دی. امام غزالی رحمه الله پکې تطبیق کړی دی چې وسړی اهل عیال ولې نو به د 500 خبره ده اهل عیال ولې به د څلوي خدا اصل کې روایتو کې خبره مختلفه راغلي ده. دا کوم موږ د حناف راي د دام پکې راغلي دویم فصل کې وراشي د څلوي خو درهم پکې راغلي ده چې دومره سوال نشي کولای د 500 هم ده به چې سوال کې دا راغلی سوال به نشانه کې حاکم نه یا قاضي نه څوک چې بیت المال کې تصرف کولای شي هر چانه نه بعض روایتو کې دا راغلي دي چې د کلی درې کسان به د متعلق گواہی ورکړي چې دا سړی حاجتمند دی نو له سوال کولای شي. نو د ټولو خلاصه د ټولو تطبیق دا دی چې دا خلق بوري او حالات باندې بنا دي. نو بعضي خلک داسي چې هلته به څوک گواهی دی ورکی پته به ولګي دا سړی غریب دی. بعضي اوقاتو کې یا بعضي کس هغه دغه شان نه دي د ضرورت هم نه پکې تاسو ګورئ که نوره خبره کوو به هر حال دومره ذهن کې واچوئ سوال کول چې دي که نه سوال دا زموږ د پښتنو د ښځو خبره ډېر قاعده شی دی. دا دنیا کې هم د سړي عزت خرابوي او آخرت کې هم عزت خرابوي وایي در روان دي دواړو کې. عن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال تحملت حمالة دا وی کفالت مې کړی و د چا د حمالتن د یو دین وغیره چا باندې قرض و دیت و څه مو زمین جوړ شوه نو قرضه را باندې راله فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رالما اسأله فيها سوال می ته وکړو دی متعلق چې تراکا لنجه کې راغلی فقال ما ته فرمایل اقم ودرېګا یعنی انتظار وکا قم نه دی ودرېګا ولاړ نه دی د ناس نه ولاړ اقم اقامت نه دی معنا دلته دایم شګوره یو قام یقوم دی ودرېدل دی یو اقام یقیم دی هغه اقامت ته وي یو ځای کې اوسېدل وته مطلب دلته انتظار وکا یو مقام دی د ودرېدو ځای یو مقام دی مقام اوسېدو ځای حتی تأتینا الصدقه ته انتظار وکړه چې موږ ته صدقه راشي فنأمر لك بها مې به زه تا ته امر وکړم د صدقې متعلق وابېلي بیا ورته نصیحت کوي واورخه ثم قال یا قبیصة ای قبیصه ان المسألة لا تحل لأحد لا تحل الا لأحد ثلاثة سوال نه دی جایز مگر دریو کسانو کې دی یو د پاره دسی وایا د دریو د پاره دغه دریو کې هر یو سوال کولای شي. الا ينبغي لانسان ان يسأل مقصد دا دی سوال نه دی جایز چا د پاره وعنده قوت یومه چې دی ورځ خوراک سکاک ور سره وي خانیه کې دغه شانخه قاضي خان کې او کو دین ور سره دومره خوراک سکاک ور سره نه د پردې د پاره ستر د پاره کپڑے ور سره نه او به سیده رجل یواغ سره دې تحمل حمالة یعنی تچی د قشان کس له جایز ده چې بار کړی حمالة یو بار معنا دیت پر راغلی یا د دیت ضمانت یې اخیستی یا چې چا باندې دین دی د هغې ضامن جوړ شوی فحلت له المسألة دلته سوال جایز دی خو ګورئ د سوال کول یوه انتها ده لکه بره ګورئ لکه څنګه چې یو سړی دی مجبور شي
خوراک نشته دی نو خنزیر هم خوړلی شي، پردی مال هم خوړلی شي. ضرورت دی که نه موږ 19 ماده کې وایو ضروراتو تبیح المحظورات صحیح ده، خو ورپسې 20 ماده کې وایي ضرورتو تقدر بقدرها. نو خوراک به کې د خنزیر نه، خو چې بس مرګ نه بچ شي دومره تندې نه مري شراب څښلی شي چې د مرګ نه بچ شي. دغه شان دلته سوال کولی شي چې بس یو ورځ یې غذا جوړه شي، دا نه چې بس سوال پسې نښتې او ځان ته پیسې خلارې جمع کې. فحلت له المسألة حتى يصيبها، حتی انتهایی ولا بیان کړله تر دې چې دا سړی ورسېږي دغه بوج ته، معنی دغه حاجت پوره کړي. یو ورجلین بل سړی دی اصابته جائحة چې ورسېږي هغه ته څه آفت او مصیبت، معنی څه تاوان پرې راغلی، پیسې ټولې لاړې، تجارت یې کولو مال یې ډوب شو، دیوالیه شو. اجتاحت ماله چې دغه مصیبت د مال هلاک کو، نو فحلت له المسأله دته سوال جایز دی حتی یصيب قواما دواړه صحیح دی تر دې چې دا ورسېږي گزارې ته من عیش د ژوند گزارې وشي، بس نور به نه کوي. گزارې څه معنی د یو ورځ سپېکاري وشي. او قال سدادا راوي شکی دی دې ویلي سدادا من عیش تر دې چې حاجت ختم شي برابر شي د ژوند. ورجل درما کسته اصابته فاقه چې هغه د مخ کې نه بس غریبي، دا څه نه ده چې کفیل جوړ شوی ضامن، دا څه نه ده چې مالی تجارت کې ډوب شوی دی دیوالیه شوی، بلکې شرونه غریب دی. اصابته فاقه رسیدلی د غربت حتی یقوم ثلاثه دې باره کې وایي تر دې چې 3 کسان ودرېږي من ذوي الحجا خاوندان د عقل والا پوهه کسان، کامل عقل والا کسان ودرېږي، لیونی نه ښه او رعبداره خلک په قوم کې ودرېږي د ده د قوم، او د په باره کې وایي چې وایي دا سړی غریب دی. من قومه د قومنا لقد اصابت فلانا او دا وایي چې رسېدلی دی پلانکي تفاقت غربت فحلت له المسأله. چا په دې کې دا خبره کړې، تاسو لږ بر وګورئ، زه دا خبره پوره کوي. نو د لپاره حلال سوال حتی یصيبا تر دې چې دا ورسېږي قوام ته ورسېږي من عیش گزارې ته ورسېږي د ژوند نه. او قال سداد من عیش فما سواهن د دیونه سوا سوال چې یا قبیصة سحت دا خو حرام دی یاکلها صاحبها، حرام شی دی چې د سوال والے خوري. سحتن دوباره به ویل حرام دی. تاسو ورسېدلی مې سب دې دریم کې ویل فاقه ته رسېدلی اور مجموعي 3 کسان شو، یو کفالت یې اخیستی دیت دین وغیرہ، او دویم څه مصیبت تکلیف څه آفت به راشي، تجارت کې نقصان وشي دیوالی شي، او دریم غریب. د دریم باره کې بعض روایتو کې دا راغلي چې د قوم 3 کسان ودرېږي شهادت وکړي چې دا غریب دی لکه دلته، بعضو کې مطلق راغلی. او به د قوم ویلو د قوم ځکه ویلو د قوم ولا سړی ښه پېژني. د دې تطبیق دغه دی، اصل کې خلک غریبانان په 2 قسمه دي، دا 3 نمبر په 2 قسمه دی. یو هغه دی چې د اول غریب دی هر چاته پته ده، هغې کې دا ضرورت نشته چې د قوم خلک د ده دپاره ګواهي ورکړي. نو کوم روایتو کې چې علی اطلاق راغلي هغه شان دی. او بل هغه کس چې خلکو کې مالدار ښکاري، حالانکې هغه دغه شان غربت ته رسېدلی، نو کو سوال کوي خلک به بدګماني کوي، نو د قوم 3 کسه دي ودرېږي پوهه د باره کې وایي چې غریب دی، نو خلک به بدګماني نه کوي څه به ورکوي. نو دې روایت کې دغه شان کس خبره ده. اوس دې 3 کسانو د ګواهي د قوم پوهه 3 کسانو د ګواهي څه حیثیت دی؟ موږ حناف وایي داسې استحبابي حکم دی، گویا خلکو له دعوت ورکول دي د سره خیر ښېګړه وکړي، ضروري نه ده. بعض امامان پکې دا ضروري هم ګڼي. وګورئ اور به اورېده بهرحال دا صرف زده نه کو، دا لږ د دماغ وفتاو د زړه ته کوز کو، دا احساس محسوس یې کو، دا څه وایي د سوال کمې خبرې دي. او دا ځکه وایم بېدبي دماغ موږ مولانو کې د سوال صورت لږ ډېر شوی دی، او به صورتونه هم مختلف دي. څوک یې صفا غواړي دي کتابونه مې نشته، هېڅ ضرورت یې ورته نه وي، او مختلف دی کتاب راله واله. دا سوال دی که نه؟ هیر اختر رالی کپړو ته ضرورت دی چې کپړې والې راله صفا ورته وایي. کور کې به پلانکې شی نشته رایي که د سوال حرام دی. او څوک یې چل کې کوي،
نو چل لپاره تاسو خپل پوهېږئ بس ګپ ته نه جوړو چې څنګه چل کوي هغې چې ته خبره کې او نیت کې د مقصد دی چې سړی څه راکړي که نه همدقه یادومه چل دقه دی ښه ګوره چل څه ته وایي چې سوال کې او په چلې کې دا څه ته وایي چې ته صراحتاً سوال ونه کړې او خبره داسې وکړي چې زړه کې دې دا وي چې د دې په وجه ماله دا پیسې راکړي بس دا په چل باندې سوال کول دی على الاطلاق باندې دی وایي دا ټولو کې دی ښه ځان به ترې بچ کوو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وګوره څومره سخت وعید دی څوک چې سوال کوي دې لپاره چې مال مې زیات شي دا د جهنم سکروټه ځان له زیاتوي خپله خوښه یې څومره زیاتوي من سال الناس څوک چې د خلکو نه سوال کوي اموالهم د هغو د مالونو رایې کا تکثرا نیت یې دی چې زیات یې کما فانما یسأل جمرا دا خو زیاتوي یو ټوکړه نور فلیستقل خپله خوښه ده بس که کموي دغه ټوکړه د اور او لیستکثر یا زیاتوي دي مانا ډېر سوال کوي کلک کوي بهرحال کلک سوال یو کړي د جهنم انګار دی وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل دا رسول سخت وعید دی دا زده کوي په دې بیانونه وکړي که په نور چا اثر ونه کړي څوک چې بیان کوي په هغه د خپل اثر بهرحال کېږي ما يزال الرجل همیشه یې سړی یسأل الناس خلکو نه سوالونه کوي حتی یأتي یوم القیامه تر دې چې دا به د قیامت په ورځ راشي لیس فی وجهه مزغة لحم د ده په مخ به ټوکړه د غوښې نه وي پوټې د غوښې به پکې نه وي نو دا چا په کنایاتو باندې حمل کړی کنایه د دې نه ده د چا په مخ چې غوښه نه وي ذلیلې رسوایي د ذلت ته اشاره ده دا سړی به د قیامت په ورځ ذلیلې دنیا کې هم ذلیلې سوال کوونکي قیامت کې به هم وي او چا په حقیقت حمل کړی مجاز باندې نه حقیقت باندې د قیامت په ورځ به په مخ غوښه نه وي دا د دې دپاره چې خلکو ته پته ولګي چې هلکه دا پلانکې سړی چې دی دا سوالګری دی د قیامت په ورځ به الله پاک ځینې ګناهونو دپاره خاص علامات جوړ کړي لکه د چا به خېټې غټې شوي حرام یې ورچولي مختلف صورتونه دي که نه نو د سوالګري علامه به دا چې په مخ باندې به غوښه نه وي دغه شان چا چې نیکي کړي د هر چا د نیکۍ هم خاص علامه یې دا پلانکۍ نیکۍ والا دی داسې که راځي که څوک به داسې او څوک به داسې وګورئ عن معاویة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة لکه چې ښه مجبوره شي سوال ته ښه مجبوره شي نو مبالغه په سوال کې مه کوه الحاف مه جوړېږه بیخي لا يسألون الناس الحافا دا صحیح خلکو صفت الله بیان کړی دا به خلک نه تنګوي چې لکه د کپړې پسې ور بېوسته شي او نه دې لرې کېږي مبالغه په سوال کې مه کوئ چې ضرورت هم راشي په والله قسم په الله نبی علیه السلام نه به خلک راتلل سوال به یې ترې کولو جی دا ضرورت دی رای که دا راکړه نو کله کله به پکې چا مبالغه کوله تاسو غوږ شئ نبی علیه السلام ورته وایي ګوره که چېرې څوک په سوال کې مبالغه وکړي او زه یې وله ورکړمه نو زما خو بې رضا نه وي خو زه مجبوره شم ورکړمه نو خاورې به پکې برکت پیدا شي دا څه مې چې ورکړه او که څوک پکې مبالغه ونه کړي زه یې ښه د رضا نه ورکړمه نو زه پکې راضي یم نو برکت به هم پکې لہذا مبالغه مه کوئ که ډېر هم حاصل کوي برکت به پکې نه وي دا صرف د نبي علیه السلام خبره یا د صحابي نه ده ته چې د چا نه ډېر سوال کړي او تنګ یې کړي او مدرسې دې دې غواړي خو بهرحال تنګ یې کړي او به درله درکړي که نه درکړي خفه کېږي دي د پیسې لږې راکړي یو قسمه ته بله د دوبۍ نه میسج وکړو بلکې سوال یې کړی و سوال یې دا کړی و چې پلانکې مدرسې متمیم دی موږ وله مخکې وس کېدلو ډېرې پیسې ورکولې موږ سره لږې ورکوو نیلي واپس کړي دي راته ما ته ویل د دې څه جواب دی مل جواب یې دا دی دله 1 روپۍ مه ورکوئ دا خو متکبره دی دله بې دپاره مه ورکوئ همیشه یې بندې کوي یو غواړي منه ده دویم پکې له متکبره فقیر دی بس دغه جواب دی بیا یو کس ویل چې هلکه تا خدای غر کړي سوال جواب دی داسې ورکړی نه مال صحیح مې ورکړی دی که وراني خو زه تی ووایه اوس کوي چې ما ته راځي د بلاکي ستاسو خپله کوه که نه ما ته خو څوک نه دي یاد کړي مطلق سوال یې کړی تاسو خبره پوهېږئ که نه
نو کاری کې هغه درسانی او تعالی مدرسې لم کار وکي برکت به بګینې نو بس نن خبره ده چې څوک صدقه درې کې کنه صدقه او دلنه نه نو برکت به بګینې نو که مدرسې له درکې جماعت له درکې خلک خپل خوخه ته پرې دی یار بهر حال موږ د دین نه دی د دین نه تقریبا د سیال طرف ته شوی ښه مدرسې جوړو هلکه څه ضرورت دی مثلا مدرسه جوړه کو جماعت جوړ کا مسر ځکه چې فارغېږي مدرسه جوړه چې فارغېږي مدرسه جوړه لکه چیرته چا سم مدرس شه او کني شي چې کاروبار کوه او کو وس دي کېږي مدرسه جوړولو می جوړو د نور امداد وکړي کې الله بروغ سر پټي لګي اصل کې څوک برداشت کوي نه د چا ما تحت کار وکوا خو او به مزیداری دفتری جوړي دغه لپاره چاندې کې قسم دې سړی رانش ویډیوګانی کې شیر کوي دا دفتر دې زموږ د مدرسې دا دی انتهایی اسراف کول دا څه قسمه کار پکې کول هغه خلک چاندې دی له درکې د دې دوه نقصان دي یو دا چې د چاندې بيزي استعمال امانت کې خیانت کې دویم خلکو چاندې په ځان باندې تشریح کوي وګورئ تاسو یقینو کې افتا کې ځلکانه د اخیره کې دا خبرې انتهایی زیاته کوم کچا مې ویډیو لیدلې و دفتر ویډیو کول پلان کې کاری کړل نو قاضي خبر وته کو ډنګي والا او ته وګورئ لا فوالله قسم بل لا يسألني احد ما نسوك سوال لكي منكم بتاسو کې د شي فتخرج له مسألته تورا بأباسي دي سليد بارا دا سوال مني زمانه شي وی باسي مطلب زینو ورکوم خو مجبور مې کنه وی باسي خلک وای کنه وانا ډیر زور په کو پیسې دی ویستلې وای کنه وای دا ولا بيخي عقل تلګي کا مولاني وای یا سړي پیسې نه وزري کوشش هم به وکړو کوشش به وکړو پیسې دی وته وای کنه نو نبی رسول الله پسې وای وانا له کارهن ما نه دا سوال پیسې وباسي خو زیبت غنوا نو فیبارک له نو به دې برکت دغه د بار راشي په ما باغ مال کې آتوي تو چې کوم ماغه تور کړي دا کې نه شي نرسه قسم دې ما والله قسم دې خدای قسم دې چې برکت به کې ناراضي وي وعن الزبير بن العوامي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی لأن يأخذ أحدكم وورکنا پتاسو کې یو کس رسی روالی او تغرن لرګي راوړي او خرڅي دا ول بهتره د دینه د سوالونه کوي لأن يأخذ خامخا بهتره دا خبره چې وسلې رواخلی یو کس پتاسو کې رسی فيأتي او راتګو کې به حزمت حطب راوړي ګېډې د لرګو یا د غره لذي واخه دې راکټ کړي على ظهر بملا باندې فيبيع او به خرڅي فيكف الله بها وجهه دا بهتره ځکه ده کدا غشان ډیره بهتره ده ترجمه مې لکه سمونه کړل لګورئ خامخا هغه کس چې روالي رسي او ګېډې د لرګو راوړي بملا باندې او به خرڅي او به الله پاک فيكف الله بها وجهه بچ کی الله پاک مخدد د ذلت نه بچ کی خیر له دربار بهتره د دینا چې خلکو نه سوال کوي اتوه توری کی منی کی خور سره ذلت می اکوری نه کی دواړه دینه او تسمیلو شي او ذلت می کوری کی یو خبر حل ذلت بس خلک کی قرض په معنا بنوم غواړي قرض راکا مطلب دا چې قرض نه سوال کوي وعن حكيم بن حزام قال رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت الرايكلا ثم سألته بيمتي وقت البيع راكلا بيرة نسيته كواوركا داس نسيته شي ويدا غون ميزك شو زبي مكا ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو دا مال چره داتي چغواړي ټیک دا خضر شین مال له دا کتو سره سړی ته شین کې اخکاری لکه څنګه چې شین چمن سړی له مزور کې رقه شانه ور کوي شین مطلب دا ښا یعنی قتل مزور کوي سړی ته حلو خوګ دی څکلی مزه سړی ته ور کوي مقصد دا د مال چې د سړی سره د سړی ور سره دی لګي بهر حال فطرت داسې ده هو فمن اخذه څوک چې مال حاصل کې د بلنا بسخاوت نفس سره د سخاوت د نفس نه څه معنا څوک ول مال ور کوي او د نفس بيخي سخي هیڅ پروا نه کوي او بس ټیک درای کا علمه مطلب بے پروايي مدرسه کې خلک پیسې در کوي بے پروايي مناسب خلک پیسې در کوي بے پروايي نتیجه و ربورک له فيه
دته په دې مال کې برکت اچول شي تسویقین وکړي دغه شان ده کسه دا خبره وکړم چې تسویقین وکړي او کوي نه کم بار حال دغه شان ده ځکه نبی اسلام کړی ده خو تاسو لږ تجربه کوي ښه په خدای باور وکړئ تجربه کوي ایران مشهدوم لسکار په سړی کولی شي ما د وړو کې اختر نه والا تر اوسه پورې 4-5 لک روپۍ کور کې لګولي زما تنخواګانې به مجموعي 1 لک 1.5 لک هم نه جمع کېږي دومره وخت پورې تاسو دا کوم طرفه راغلي زه خپله وایم کوم طرفه راغلي خو لږ شان نه ځان تعریف نه کوم صرف دا تاسو څه به طور مثال تجربه وایم چې لږ ځان را ډډۍ ته کوي ته به ګوره ته خپله سوچ کې د کوم طرفه رالي څه پته ونه لګي بورک له فيه برکت وکړي او د دې بل منم کېږي فمن اخذه بسخاوة نفس څوک چې د چا نه مال والي او هغې ورته ښه د زړه نه ورکړي سخاوت د هغه د زړه د طرفه ومن اخذه څوک چې مال واخلي بإشراف نفس اشراف طمع د نفس باندې لم يبارك له فيه لالچ کوي پیسې حاصلوي سوال کوي دته په دې کې برکت نه اچول شي بس ختمېږي د یو طرف ته راځي بل طرف ته ډېرې وځي وکانه کالذي د دې کس مثال داسې دی د دې لالچي همغه خپلو کې نه د دې لالچي مولا یاکلو خوراک کوي ښه ډېر خو ولا یشبع مړېږي نه نو والید الولیا خیر من الید السفلا دا قاعده کلیه ذکر کړل لکه ید اولیا چې دی کنه ورکون کې لاس دا خیر د من ید السفلا د اخستون کې لاس نه تاسو لکدم تجربه کوي د دې مې وجيبه خوند سړی پیسې ودر سره نه زسنه چې زه کوم کله به شروع شم فقیر وګورم او څه بوله ورکوم دا سې جيبه شان احساس لري د کیږي چې هغه طرف بازار نه وتلی ټول جب به خالی کړي یقین وکړه ورکت هم بکی قال حکیم وی رضی الله تعالی عنہ چې کله مې د نصیحت واورید فقلت یا رسول الله والذي بعثك بالحق فغزاد میرے قسمی چې په حق را لګلای لا ارزو احدا څوک به تنگ نه کوم بعدک شین ستانه پس په یو شی باندې کم بنکم یو قسم کم بنکم ناقص بنکم شمال دیواله ستانه پس یو قسم حتى افارق الدنيا تر دې چې دنیا نه جدا شم تر مرګ به داونه کما صحابه خبره به منله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو المنبر نبی علیہ السلام په منبر باندې فرمایل وهو يذكر الصدقه نبی علیہ السلام د صدقې بیان کولو او تعفف اذان بچ کول ان المساله د سوالنا د دې بیان کولو سی فرمایل اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقه خرج کون کې او السفلى هي السائله دا کواړه والا کا سوال والا دی یا حقیقت کې دا سي سوال کون کې لاس کته او یا اس تشبيه ده کا یعنی یو په عزت کې اوچت کې او بل به عزت یې کته ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان ناس من الانصار دا وسوري تخلقوا الانصار قبيلي سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال وکړو فاعطاهم متورك حتى نفذ ما عنده تدې چې ختم شو نبی له سلام سره هغه شی چې کوم د سره ختم شو نفذ ختم شو ما هغه مال کوم چې نبی له سلام سره فقال نبی له سلام فرمایل ما يكون عندي من خير هغه شی چې ما سره د خیر نه یعنی تمال را سره وي مال خیر شه دي نو وای ورېخه فلن ادخره عنكم زه تاسو نه ذخیره کوم ځان سره نه درکوم به می غواړي مطلب یې دا نه بهر حالي درکوم خو ګره دبل نصیحت ووري او مې استعف څوک چې ځان بچ کی د سوال نه يعفه الله الله یې بچ کی دې دوه معنی علماء وکړي لکه بر وګورئ یعنی څوک چې سوال نه کوي بس سوال نه کوم مرکه کني کوم نه کوم الله یې داسې جوړي چې د سره به سوال تهجد ورانه شي دا د الله نعمتي کا رحمي ځان بچ کا الله رحم براشي الله ور نور بچ کی او چاله دې معنی کړی او وي صایفه څوک چې دعاګانې د عافیت کوي د عفت کوي د پاک دمنه او د عزت دعاګانې کوي الله چاته محتاج ما کی الله یې قبلي يعفه الله او وي يستغني څوک ځان به پروا کوي یغني الله الله به پروا کوي تغیرات وکړو دین باندې سوال ګناه ده الله دې خیال ساتي نه دي محتاجي چاته او مې يتصبر څوک چې صبر وکي صبر يصبره الله او مصیبت تکلیف کې صبر وکي غریب شلو پیسې وسنشته سوال نه کوي صبر یې وکړو يصبره الله والله مت صبر توفیق ورکي مزید صبر بم کوي او ما اوتي احد عطاء او بین السلام د صبر فضیلت بیانې او نو ورکول کېږي یو کس ته ورکړه چې هغه خیر وي او اوسع وي د صبر نه
د صبر نه بهترینه ورکړه چې ده که نه د خیر او د فراخۍ په اعتبار سره د صبر نه بهترین شی نشته. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم چې يعطيني العطاء مال به سره کول موت الجما ته ضرورت نشته نه بل چاله ورکا وای لمړه خپل چې څوک درکې دي کې دې خبرې دلیل دی هله چې ضرورت نشته خو به خپل طرف صدقه وکړه کنه یو به دغه صدقه قبول شي ته دې درکو صحیح ده اوس به صدقه وکړي نو 2 ثواب بشي او کته له درنه کې ډاري کې فقیر لور کړی یو ثواب بشي ستاسو ثواب ونه شي خبره مانی پوه شوي که نه دوه مسلې دې ثابته شولې یوه ده چې څوک خپله درکوي هلې او بله ده 200 به کله چې نیکي زیاتېدله نو د کموالي کوشش مه کوه چې زیاتېږي دلته 2 نیکۍ جوړېږي. نبی علیه السلام چې یعطیني العطاء مال به یې راکوله څه عطا به څه ورکړ څه شی به فاقولو ما به ویل اعطه الله رسول ورک افقر الیه څوک چې زید محتاج وي دي عطا تمنی زمانہ فقال ما تبه فرمایل خذ وایلا فتموله خپل مال کې داخل کا مال دې جوړ کا وتصدق به به صدقه کنه تا ته ثواب ملاوي شي. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف او به وته یو مثلا بیان کړل څوک د مال درکې او ته غواړي نه دغه څه ګناګاري کنه اغه چراشی تا من هذا المال دې مال نه وان غیر مشرف او تتمکون کې لالچی نه ولا سائل سوال نه کې فغضه عليه وما لا او چې دې نه فلا تتبعه نفسك فلنفس ورپسې تابع کوما ورپسې ورزم